دجل نه ماخوذ دی مولانا صاحب. دته دجال ولې وایي؟ دی به دجل کوي خلک په دوکه کې ورچي. سحر دی ورسره، ساحر دی. نمبر 1 نظربندي ده ورسره. نمبر 2 شیطانان یې ملګري دی. خدای نه دی خلکو ته به وایي خدای. څه جادو سحر به کوي، نو ځکه دجال ورته ویلی کېږي. ما تاسو ته څه ووایي چې کله مهدي راشي څو کاله به هغه 7 کاله، او د هغه نه پس به بیا څوک راځي دجال به په دغې دور کې راځي، هم په دغه دور کې څو کاله به دجال تېری. دجال هغې کې اختلاف دی چې څو کاله، څوک وایي د ده به 7 کاله. خیر د اختلاف د روایاتو دی. دجال دی کوم ځای کې دی پته نشته، یو جزیره کې شته خو معلومات یې نشته. د یو په کومه راځي؟ یو روایت کې راځي بین الشام، د شام او د عراق په منځ کې. بل ځای کې راځي چې د خراسان باندې به دی راځي، او د خراسان نه به ورسره 80,000 یهودیان ملګري شي. د اصفهان، د اصفهان نه څو به ملګري شي. نو دا نه چې دغه ځای نه به راوځي، د راوتو ځای نه دی معلوم، خو په دې علاقه به راتېرېږي. او 80,000 د اصفهان یهودیان به یې ورسره، او عراق او د کیدی شي هم د دې عراق او د شام په دې منځ کې په دې جزیرو باندې راشي. او بیا به دې تبعی به کوي، اخره کې به دې د عیسی علیه السلام د لاس نه مري په بابلود کې. بابلود اوس هم لود یو ښار دی په اسرائیلو کې، هلته کې به دوی مري. او اسرائیلو څه چل کړی خبرې؟ هلته په لود کې یو بنکر جوړ کړی دی، وایي زمونږ خدای به راځي، او دا د هغه ټیکانه ده. وایي بلکل صفا وایي دا د هغه ټیکانه ده. یو داسې بنکر یې جوړ کړی چې په کربونو ډالر یې پرې لګولی دي انډرګراونډ. داسې ځای دی چې وایي اټم بم به په دې کې اثر نه کوي. دې ته پته ده. اوس هم به ستاسو خیال وي، نو په دې ډالر باندې تاسو د هغه ډالر وګورئ، نو په دې کې یو تیکاون جوړ کړی دی ده که نه، او په تیکاون کې یو سترګه جوړه کړې ده. د هغوی یو خپل سوچ دی مخکې ده. نو څه وایي؟ شابه. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال حدثنا حماد بن مسلم عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سرعه عن ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لم يكن نبي بعد نوح الا قد انذر قومه الدجال واني انذركم. او بل ځای کې راځي چې نوح علیه السلام هم ګورې یارولي دي، بعد نوح کې نوح ته مه باسه. واني انذرکموه، که ته وایې چې نوح علیه السلام ته او د هغه نه پس پیغمبرانو ته خو پته و چې زموږ وخت کې نه راځي، نو ولې قوم یېرئ؟ کیدی شي الله پې خفا روستي، کیدی شي الله پې څه روستي؟ خفا. لکه پیغمبر مبارک باندې هم په لومبو ورځو کې خفا وه، وروسته ورته پته ولګېده چې دا به وروسته راځي. هېڅ خبره نشته. خو ما راته ښکلی جواب کړی چې ردي دا مطلب نه دی چې د هغوی زمانه کې راځي. کوم شی چې محیب یې وروسته هم راځي، نو خلک ته یارول کوي. لکه صحابو په زمانه کې او تابعینو زمانه کې خو ښکاره خبرو چې دی نه راته، او بیا هم یارول کړي دي. پوهېږې؟ لکه د قیامت هغه نښې چې ما ته پته چې زموږ وخت کې هغه نه راځي، وروسته به راځي، او موږ بیا هم یارول کوو چې دا خبره وروسته ورته ورسېږي. و اني زه یروم دله ستاسو له دنه. نو پیغمبر مبارک یې صفت وکړو، وی لعله سیدرکه بعض من رآني، را لاندې به کېدله هغه څوک چې زه لیدلی یم او سمع کلامي. نو بعضې حضرات د حضرت خضر په حیات دا دلیل نیسي، بعض من رآني، لیکن دا څه راجحه نه ده. بعض من رآني کې جنات هم داخلولی شي. څوک لکه جنات اوږده عمرونه دي. او بعض من رآني او سمع، او د پکې او د تنوي دپاره شکله نه دی. قالوا یا رسول الله کیف قلوبنا یومئذ، که موږ را لاندې کړو. فقال مثلها، یعنې په فرض محمول دی. نو صحابو زمانه کې هو نه راځي، پیغمبر هغه نښې ویلي چې به ډېر وروسته راځي. مثلها یعنې اليوم چې او خیر داسې به اوس هم څنګه ایمان مضبوط دی هغسې به وي، بلکې د هغې نه بهتر به وي. دا لازمه نه ده چې ټول خلک به د دجال په وخت کې کافران کېږي. چې کم خلک ته انکار وکړي ایمان به ښه مضبوط وي او بهتر به یې د مخکې په نسبت. ولې؟ ځکه مخکې مشاهده نه وه کړې، اوس یې مشاهده د دجال وکړو، بیا پې کفر وکړو. ورپسې شام. وفي الباب عن عبد الله بن مسلم وعبد الله بن مغفل وابي هريره رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن غريب من حديث ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنهم لا نعرفه الا من حديث خالد بن حذاء وابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنهم اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله
الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه وقد أنذرهم نوح وقومه ولكن سأقول فيه قولا لم یو پیغمبر باندې ویل خپل قوم ته ادا چې تعلمون ځان پوهې کې تعلمون معنا ځان پوهې کې اعلموا معنا ده ان انه اعور ذا بړون دی ولاړون نه دی اوس دلته دوه قول راځي یو ځای کې راځي چې ښې سترګې به ړنده وي كأنه عنب طافي را روان دی لکه شین انګور نه دقسې چې بار راوتي شین انګور چې بار راوتي او بل ځای کې راځي چې ګسه به ړندی نو علما تطبیق کوي یو خدا چې دا اعور عین الیمنا روایت مضبوط دی په نسبت د اعور عین الیسرا د راوي په خبط باغه محمول کړم او یا بعض علما وایي چې دا ښې ړنده را د شین انګور په شان اوپره بار بروتي او ګسه کې به نظر کمی نو کله اعور په معنا دا چا سره راځي د کم نظرې سره هم راځي دا الله ښکاره ده ته چې دا خدای کیدی شي دا اړین ده چې په سترګو سي لکه اړین دي اړین ده ورپسې شه قال الزهري فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم یارولې دي لره د فتنې د دجال نه تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وأنه مكتوب بين عينيه دا په ژوند خدای نشي لیدلی په خوب کې لیدی شي او په ژوند کې نشي لیدلی وانه او دی به څنګه خدای وي وانه مکتوب بین عینیه کافرون کاف فا را لیکن چې څوک په ایمان نه راوړي او د سره مقابله کې اب په پیږي او چې څوک یې مرګري به په نه پیږي یقرأه لولي بدیل رمن اغسو کرے عمله چې دا عمل څوک بد ګړي غبه په پیږي ورپسې شه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن زهري عن سالم بن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتوسعون یهود پر سره جنگو کې نو مسلط بشي تاسو پدوي بالکل دغه وخت کې به تاسو له خدای غلبه درکې ولی عیسی علیه السلام براغلی وي دجال به مړ کړي او چې عیسی علیه السلام راشي دجال ورته وګوري کنه نو تختی به دی نو بابلوت کې به را لاندې کړي نو مردار به کړي نو په یهودیانو بیا شروع شي نو یقول الحجر یا مسلم هذا اليهودي ورائي فاقتله دا په دې کې تعویل مه کوه حجر او شجر به وایي چې د ما نه شاته یهودي دی راشه مړې کا شابه هذا حديث صحيح باب ما جاء من اين يخرج الدجال وبه قال حدثنا ابن دار واحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن ابي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان مشرق مکه مکرمه په نسبت خراسان وتوي او تابع به قومونه داسې وي کأن وجوههم لکه مخونه المجان د ډالونو په شان غونډي المطرقه پیړه مطرقه اصل کې دی ته وي چې کوم د اوس په نډالي سرمنې وتا چولی هغې سر نورم مضبوط شي پیړ شي پیړ نو دا مخونه به غونډي به مي او پیړ به مي ډبل به او بل ځای کې راځي زلف الانو پوزې به لنډې وي او بل ځای کې راځي صغار الاعین سترګې به پټخنه بای دا خلق به مرګري بای ورپسې شه وفي الباب عن ابي هريره وعائشه رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن غريب وقد رواه عبد الله بن شوذب عن ابي التياح ولا يعرف الا من حديث ابي التياح باب ما جاء في علامات خروج الدجال وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي بكر بن ابي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قتيب سكوني عن ابي بحريه صاحب المعاذ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمه العظمى والقتل لویا جنگ دا د عیسایانو او د مسلمانانو میاس کې وي ملحمه ولې وي قطع د لحوم بکی ملحمه ولې وي د اډوکو نه به غوښې جدا شي ملحمه ولې وي غوښې به پکې پرې شي او فتح د قسطنطنیې او خروج د دجال دا ټول به په 2 میاشتو کې کېږي دجال به لاول به د عیسایانو د مسلمانانو جنګ وشي ښه مضبوط جنګ نو عیسایانو ته به شکست میلو شي بیا او قسطنطنیه ګور یو دل د صحابو زمانه کې پته شوې ده ښه دا بیا د عیسایانو په غلبه راځي بیا به فتح کېږي بیا به دجال راځي شابته وفي الباب عن اسحاق بن جسامة وعبد الله بن مسلم وعبد الله بن مسعود وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمود هذا حديث غريب. والقسطنطينة هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال. والقسطنطينة قد فتحت في زمان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بس بكم مولانا صاحب دا سبق کی حدیث ته وګرځي او وخت کم دی بس. صلی الله تعالی